سلامونه ملګرو، امید لرم روغ جوړ وئ. 12 اکتوبر باندې کومه کونجلې ځای کې یوه واقعه وشول. ما هغې ورځې ویلي وو چې نن د سنیان شیعه بلیم کوي چې دا شیعه وکړه، سبا به ځنه داسې واقعه کېږي چې هغه کې بیا سني بلیم کېږي او شیعه به ورته وایي دا تا وکړه. هغه نه بعد 21 نومبر واقعه وشوله، خو رادو شو نن واقع ته. نن هم په بغن مقام کې لوړ کروم کې د قانون نافذ کرنے والے کومې ادارې دي هغوی باندې بغن په مقام کې فایرنګ وشو. څخ فایرنګ نتیجې کې ډیپټي کمشنر جاوید الله محسود ورسره شپږ کسان نور هغه کې زخمیان شول او هغه کسان یې وویشتل. اوس خبره دا ده چې دا قانون نافذ کول والا کومې ادارې دي دا روانو دینه مخکې 15 ورځې مخکې کوهاټ کې یوه فیصله شوې وه، یوه معاهده شوې وه. هغه پرو سره نن پرشناټ ټل کوم مین روډ دی هغه باندې مدرب کیدونکي وو، هغه باندې کومه د خوراکي شیانو ترسیل وغه کیدونکي وو، خو هغه نن ونه شولو. او نه صرف روډ کولولې ته شوک پرېږدول بلکې کوم ضلع انتظامیه کوم خالق دی هغوی باندې فایرنګ کړی دی. اوس بګن والا د یایي چې دا کوم کسان دي دغوی مو درنه پسوله بای فورس دی واجې دا وشول. بل طرف ته اروپیو د سیایي دا کومه واقعه دی دا فارقین نه دی کړي بلکې شرپسندو کړي دی. نو صحیح دی شرپسندو کړي دی. دا خو 12 اکتوبر کومه واقعه وشوله موږ شرپسند نه یو منله، 21 نومبر والا وشوله موږ له دهشتګرد نه یو منله، همداسې نن والا واقعه وشول. خبره دا ده چې کومه ځای کې واقعه وشي هغه ځای کې غام چې کوم دی هغه په فریق دی، کله یې په شیعه راځي کله یې په سني راځي. د څومره واقعیات کېږي هغه ټولو ذمه دار انداز و فریقین دي، خو دوی ذهنو کې څه وایي عقل شته نشته اوسه پورې په دوی پوه نه شول چې د څه د کېږي یا څه سره روان دي، آیا دا مو پیدا کې دي او که نه دي، او د کوم ظلمونه د کېږي یوه طرف ته بل طرف ته. اوسه پورې یوه فریق داسې ویلي دي چې نه دا بل فریق کار نه دی، رڅو دی حکومت ذمه د حکومت دی ورڅو، خو نه مسله دا ده چې دلته که ته اوس په چا تنقید وکړي پس کا پر کوروم کې که په یوه اسسټنټ کمشنر تنقید وشي په لوور کوروم کې یغه اسسټنټ کمشنر دفاع کې خالق ورپسېږي، همداسې که لوور کوروم کې وشي د اپر کوروم کې ورپسېږي. خبره دا ده چې دا یو داسې ګیم روان دی چې هغه یو چین دی، هغه چین نه د انسان خلاصېږي نه. اوس خبره دا ده چې 12 اکتوبر واقع چا وکړله چا ګرمتو ونه ویله چې حکومت ګرمتو دی، البته ویله حکومت خو چوکې نه نستل. 21 نومبر والا وشوله هغه کې چا نه ویله. روډ پرس که چلو تاسې اهل سنت والا ویله چې دا مو نه دی بند کړی، خو دوره به مو ویلي وو که نه چې آیا د کوم روډ باندې دا ښه نه دی ویلې څه دینه خلکو ته تکلیف دی. بله خبره ده چې کوهاټ کې کومه معاهده وشوله هغه کې که تاسې لیدلي وي هغه کې حکومت ځان سپین کړی دی، بري او ذمه یې کړي دی، یعنی حکومت هېڅ قسم ته کار نه دی پاتې شوی. یوه ځای کې کار وشیه ذمه وي فریقین، بل ځای کې وشیه ذمه وي فریقین، او بل طرف ته ده چې امن کومه ذمه دی هغه حکومت نه دی خصي بلکې فریقین خصي دی. اوس تاسې دین اندازه لګوه شوي چې شیعه سني ته څه مډل ته ښخ کړي. شیعه سني تو سره کوم گیم روان دی؟ شیعه سني ته په خبرې ویلې نه پوهېږي. شیعه سني ته د دوره ښکلې علاقه د دوره په زرهاو جربه ځمکه دی کړو، دا ته نه خالق خلي یا دې ته څه پلان دی ته ویلې نه پوهېږي. ته ویلې شیعه سړیه ته په سني هغه چی ملبا چی سني سړیه ته ویلې په شیعه چی، او چې ته په یوه ځای بیا کې که عمر برمنده جاهل غونډه کې یو بل مړ کوئ. شوږمه د جنګوي لږ په دغه سوچ وکړئ، شوږمه منځ کې دي لږ په دغه سوچ وکړئ کوم طرف ته روان یې. 2007 نه 2014 پورې تاسې یو بل مړه کړ، کاټ مو کړ، ارو سم یو بل کاټ کړ، ډریلو ته یو بل واچولو. هغه نه بعد چې وشوله
هغه نه بعد دا وشول چې ته بیا بای شولې. تو بیا هغه خپل مانځو کې سلام دعا شروع کړه، تو خپل مانځو کې حمد رب ته شروع کو. په د ټل پرشنور مین روډ باندې به یو د دسته کوم روډونه دي چې دلته سنیان پرته دي، دی باندې به یوې بجې خلکو حمد رب کولو، هېڅ مسله بوته نه وه. بیا اوس ویلې د سیامتو کې دونه نفرات واچوله چې شیعه سني نشي لیدای، سني شیعه نشي لیدای. اصل کې مین خبره دا ده چې پکار ده شیعه سني بس نور د ګیم حصه نشي، پکار ده سوچ وکړي هم سره څه روان دي. نو دا څو خبرې دي کېدای شي دي کې شیعه خفه شي سنیان، خو دا د زړه الفاظ دي. اجازه راکړئ.